أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا نكلف منغ تكليف يناجو نفسا يو إنسان إلا وسعها خدا غد طاقت مطابق ولدينا منصر كتاب عملنا مددا ينطق بالحق جرشتيا ويناكي وهم لا يظلمون او اچا سر بزياتي ونکلیشی بل قلوبهم في غمرة من هذا بلکې د دې زونه هغه په پریشانی کې د دې حقنا ولهم اعمال من دون ذلك او د دې اعمال نیک ندي هم لها عاملون هغه چې دی کوي حتى تر دې پورې اذا اخذنا مترفيهم بالعذاب چې موږ د دې سرمایه‌دار گیر کو په عذاب کې اذا هم یجرؤون نو بیا زاری فریاد کوي لا تجرؤوا اليوم نن زاری مکوي انکم منا لا تنصرون تاسو سره به زموږ د طرف نه مدد ونکړي شي قد كانت آیاتی تتلى علیکم وی تاسو په دنیا کې چې کله به زموږ احکامات په تاسو تلاوت شو فکنتم نوی علی اعقابکم تنکسون عمل بمفری خود پشاب و تختیده مستکبرین تکبر سر بوافس شوی به سامرن ځان لبم مشغولتیا او کتا کسی بمشورو کړي تهجرون او جدا بشوی پری بم خود محفل افلم يدبروا القول ولتاسو سوچ او فکر نکو فخبرکی ام جاءهم یا راغلی تاستا ما لم يأت آباؤهم الأولين هاغا احکامات چستاسو پلار نکتا نور راغلی ام لم يعرفوا رسولهم یا تاسو تدا پیغمبر ناشناخ کاری دو فهم له منکرون نو تاسو ته انکارو کو ام یقولون به جنه یا تاسو دا ویل چې په د پیریان دي بل جاءهم بالحق بلکې پیغمبر راغلو په حق سره واکثرهم للحق کارهون او اکثر د دې مشرکانو او ګناګارانو نه حق بدګنی الله باغوی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا خبره په صحابه باندې لغون تک درنه وزګه چې هو عمل کوون کې خلکو اغي کو بهر یو خبره چې وریدا بیا به په هغه عمل کو زګه چې به د الله او رسول خبره ده او د الله او د رسول قدر اغي ته معلوم نو اغي ته دا خبره ډیره زیاته ګرانه معلومه شو چې الله پاکوي تاسو اولئک یسارعون فی الخيرات وهم لها سابقون دا چې کوم صفات والا خلق بیان شو دا هغه خلقو چې دین کو طرف ته تلوار کوله د یو بل نه مخکې کېدو نو صحابه وی چیرې د هر یو سړي جدا جدا استطاعت او جدا جدا طاقت د بعضی سړي طاقت د مالی امدادي د بعضی طاقت هغه د جسمانی امدادي بعضی لسانی کار کولی شي د جبه کار کولی شي بعضی بلیت کار کولی شي دا ډیر ګران شو الله پاک ته وینا د نیکی دا ګران نه ده د نیکی اسانه ده ولی د نیکی د لپاره الله وی ما بیلنس مقرر کړی دی او هغه څه دی لا نكلف نفسا الا وسعها یو انسان زنه ازمایم خو چې څومره داغه طاقت هر یو انسان په خپل وس باندې پړ دی ليس للانسان الا ما سعى الله پاک قرآن مجید کې فرمایي په انسان باندې نور سرشتہ خو چې څومره وس دی هغه دی کوي دی نفل کوي 2 رکعات کولی شي هغه 2 رکعات لري په صحیح طریقه دی لس روپے ور کولی شي هغه دې په صحیح طریقه باندې ورګي در لپاره دا ضروری نه چې ټول شپه وګړي او در لپاره دا ضروری نه چې ځان د مال نخلاص الله فاقوي لا نكلف نفسا الا وسعها هر یو انسان په خپل وس باندې پړ دی ولدينا كتاب ينطق بالحق او موږ سره داسې کتاب دی چې حق خبرې کې هغه د خپل عمل نامه ده چې هغه فرشتي لګي کرامن کاتبین يعلمون ما تفعلون الله وی د سره زما کرامن کاتبین دي فرشتي دي يعلمون او اغي لګي ما تفعلون سجهم دی وی لکه څنګه چې ریموټ ستا په لاس کې دی او هغه چې کوم دینو تعالی چینل بدلی یا موبایل ستا په لاس کې دی بغیر د تار نه خبرې کې الله پاک وی هغه فرشتو له ما دا طاقت ورکړي دي چې دی چې سوي هغه غلي کی او اغي
داسې مخلوق دی چې هغوی صرف د الله په احکاماتو او د الله پاک د انسټرکشن مطابق کار کوي هغه د دنیا د خلکو په شانتي نه دي الله پاک وایي نو وهم لا یظلمون چې کله عملنامه د دې مخامخ شي نو دې سره به زیاتې ونه شي بیا په هغې کې د نمبرو اخوا دېخوا کېدل نه بل قلوبهم فی عمرة د دې نه باوجود د دې خلکو زړونه په انکار کې دي د دې نه باوجود د دې خلکو زړونه پریشانه دي عمره چې کوم دی نو ویلي شي غوپې والو ته ډوبېدو ته د دې زړونه ډوب دي د حق نه هغه حق ویني نه حق قبلی نه من هذا د دې وجې نه بل قلوبهم فی عمرة من هذا د څه وجې نه د الله پاک د حق و احکاماتو د وجې نه او د الله پاک د انصاف د وجې نه چې الله پاک وایي لکه څنګه چې زه انصاف کوم زما هر یو بنده به انصاف کوي پیغمبر علیهم الصلاة والسلام ته یو صحابي راغی هغه ورته وایي حضور زه تا ګواه کوم په دې خبره باندې چې زه دې پلانکي زوی له 2 غلامان ورکوم ده پسې لیکم زما دا 2 غلامان دي دا د پلانکي زوی پسې لیکم پیغمبر علیهم الصلاة والسلام ورته وایي څو زامن دي وی څلور وی نورو له ورکې وی نه وی چې نورو له نه ورکې ته له به ورکوه ځکه چې په دې به تا الله نیسي الله انصاف پسند دی انصاف کوي او انصاف غواړي ستا زامن هغې کې به لکه څنګه چې د لاس ګوتې یو شانتي نه دي داسې به وي بعضې به تا ته ډېر نږدې بعضې به ستا نه لري لیکن ته پلار او پلار مشر لکه الله خپل مخلوق سره ولې انصاف کوي ځکه چې الله هغه کریټر دی دا ټول د هغه مخلوق دی هغه هر یو کس سره انصاف کوي که څوک یې مني او که نه مني نو دقه شانتې دا دی پلار د الله پسې 2 نمبر هستي ده په دې مخلوق کې چې الله پاک دله دا طاقت ورکړی الله پیدا کول کوي دې ذریعه جوړ کړی دی نو دی به په خپل اولاد کې انصاف کوي دا به نه کوي چې د یو نه هغه خان جوړ کړي د بل نه فقیر جوړ کړي الله به دې په ورځې د قیامت تپوس کوي چې وینه د ټولو یوه وه نوم د دې نشي لرکولی خپل انکار دې نشي کولی د هغه د اولاد والي نه نو بیا دې ولې په اولاد کې څه هغه رانږدې کړو څه دې لرې کړو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ته وایي په دې به الله نیسي الله به سره حساب کتاب کوي ستا عبادت په هغې الله ته قابل قبولي چې ته په خپل اولاد کې که نارینه دي که زنانه دي انصاف وکړي ستا حقوق دي په هغې باندې الله به د هغې نه ستا د حق تپوس کوي او ستا حق به دې نه اخلي خو دغه شانتې د هغه اولاد هم په تا باندې حق دی ته به په هغې کې بې انصافي نه کوې چې څوک هغه ته خپل کې څوک پردي کې نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغې کې ګواه نه شو ورته یې وایي که ټولو له ورکولی شي یو شانتې خو ډېره ښه ده د سره ملګري کېږم او که ټولو له نه شي ورکولی بس تا ستا ښه دي نورو له یې مه ورکوه ځکه چې په ورځې د قیامت به تا سره صحیح نه او دوی به د نه خپل حق غواړي الله به هغوی پیغمبر علیهم الصلاة والسلام د دې ولهم اعمال من دون ذلک د دې اعمال نور دي دی حق نه مني دی د الله پاک د طرف نه راوړل شوي د قانون مطابق خپل وخت نه تېروي لها عاملون چې دی یې کوي حتی اذا اخذنا مترفیهم بالعذاب الله وی تر دې چې موږ د دې غټان ګیر کړو په عذاب کې اذا هم یجأرون د دې هغې زاري فریاد کوي د الله پاک دا قانون دی چې الله پاک کله عذاب راولي نو په هغه چې راولي چې هغه سره وسایل یعنی دا غټې بیماری د چای د غټو خلکو ډېر کم کوزي چې د وړوکي سړي مالي لحاظ سره دا غټه بیماري الله په غټو خلکو باندې راولي ولې الله مخلوق ته ثابتوي ما ته ګورې ټول یو شانتي دي تاسو ته به غټ تاسو وایئ دی چې کوم دی نو کروڑبندي دی اربپتي دی او که اربپتي دی تاسو ته وایي زما خو ټول یو شانتي بندګان دي نو چې کله تکلیف راځي بھائی په دې کرونا کې چې زیات خلک مړه شو کم مړه شو چې ځان ته به سوي چې هغې سره ټول فیسیلیټیز موجود وو هغې سره هر یو څیز موجود وو هغې ځان له چې کوم دی نو د امریکې نه په 15 او 20 लाख रुपये باندې انجکشن راوغوښتی شوه هغه کې بچ نه شو ولې الله ورته خپل طاقت ښو الله وایي زه چې کله عذاب راولم لاول نه غټان نیسمه ځکه چې غټان زما د ټولو نه سیوا نافرماني ولې چا سره چې مال ډېر شیطان ته اساني الله وایي لا تجأروا اليوم موږ ورته اوس چغې مو بس چې کله پې عذاب راغی هغې به په سیده پرېوته هغې به الله ته زاري فریاد شروع کړو الله به ورته وایي نه انکم منا لا تنصرون تاسو سره نن زموږ د طرفه امداد نه کېږي ولې په دنیا کې ستاسو نه پیسې ځیر کړو تاسو سره د پیسې په وجه باندې دومره ټایم نه و چې تاسو ما ته سجده لګولې وي
تاسو زما حکم په ځای راوړی وي قد كانت آیاتی تطلع علیکم تاسو باندې به زما احکامات لوستل کېدل چې ګور انصاف دارې دا حق دی دا نه حق دی دا روا دي دا ناروا دي دا جایز دي دا ناجایز دي دا برته ویل کېدل نو تاسو به هغه نه اورېدل بلکې اکثر دا هغه ځای نه به پاسې دی مړه دا زما د مزاج مطابق نه دی الله وی فکنتم علی اعقابکم تنکسون تاسو په خپلو کندو باندې تو شوې یعنی تاسو به زما هغه حکم ته مخ کوونه څنګه مستكبرینا د ډېر تکبر د وجې نه تاسو به ویره دا پکې دا چاره اوستي دا خو زما د مزاج خلاف خبره ده زه داسې کوم او دا داسې کېږي ولې په دې خلکو کې وونچ نشته پکې دا دې مولیانو د ځان نه جوړ کړي دي الله وی به سامرن تاسو به په هغې پورې کیسې جوړې کړئ چې دا خو پلان کې وخت کې داسې شي و پلان کې وخت کې داسې شي او تفسیر رازی تفسیر کبیر کی امام رازی سے اور المانی کی محمود الوسی سے وہی به سامرن مقصد داري تاسو بزان په بل څه کې ور مشغوله کو چې کله به حق خبره کیدا او تاسو د مزاج خلاف بوا تاسو بزان په بل څه کې مشغوله کو تاسو به خپل ځان واړو تاسو به داسې ډول لګی چې نه اورما تهجرون او تاسو به هغه محفل په ځای پرې خودو په محفل کې به کوم حق خبره کیدا لکه د پیغمبر علیهم الصلاۃ والسلام صحابه او چې کله د پیغمبر علیهم الصلاۃ والسلام نه د قران د احکامات مبارکه تاسو کو نو دا منافقان چې دی به بل سره خبرې شروع ځان به بل سره مشغوله کو چې یې غنی دا مونږ ته سمخ کاری نو چې کله بعد هغه خبره هغه موثره وا ابو دې ضرورت کوجیدا دی بروغون ته او خو د بار بدینه وته الله وی مستكبرین دې ځان لوی غنی به سامرن دي ځان په بل خبره کې مشغوله کی تهجرون او چې هغه کارونه کې محفل پری دي او پاسې حق اورینا الله وی فلم يدبر القول ولې دې قران کې سوچ او فکر نه کوي ام جاءهم ما لم يأت اباهم الاولين یا دې ته یو داسې کتاب راغلی دې ته یو داسې حکم راغلی دې ته یو داسې طریقه راغلی نه چې دې پلان دې کته نه راغلی دا خدای آدم علی السلام نه پس د نوح علی السلام نه شروع خبره ده ناشنا هو بکې نشته ام لم يعرفوا رسوله یعنی پیغمبر ته پیژني فهم له منکرون دي ته ناشنا ښکاری لکه څنګه چې یو سړی دی وخت ته ډېر خپل خبره کوي او ته نه پیژني او وخت ته دو نصیحت خبره کوي ساده فائدې خبره کوي ته ویره د ما ته پور کلی معلوم نه لري اصل نسل راته معلوم نه لري بده څنګه اعتماد او یو سړی دا سړي چې هغه تاسو وروړو کې لوي شوی دی الله وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې خدا ذکر کوي لکه چې ته ناشنای ته دې ته دا د بل ځای نه راغلی بلکې خبره دا نه لري دې تاسو سره زد او عناد دی مونږ په پښتو کې وایو دې تاسو سره پښتو دا کینه ده تاسو سره ستا خبره په اسی بدلېږي ام یقولون به جنہ دې سوې چې په دې پیغمبر باندې پیریان دي ځکه دا خبرې دي ته ګډي وړي ښکاري دي د مزاج خلاف دي بل جاءهم بالحق بلکې دا پیغمبر په حق راغلی دی دا دې چې سوې دا حق دي ځکه چې دا الله خبرې دي الله باګوي ما ينطق عن الهوى الا وحي يوحى دا پیغمبر چې څه خبرم کوي دا ځان نه کوي دا خو زما خبره ده زی وتکم زی وت القاکم زی وت وحکم او دې تاسو ته کوي الله وی واکثرهم للحق کارهون بلکې دا اکثر خلک چې دي حق بد غړي ولې حق د دې مزاج خلاف دي چې په خپل باندې کوم اعمال دي چې په خپل باندې کوم کارونه کوي نو هغه کارونه هغه حق نه مني حق وی دا کارونه د شیطان دي او دته د الله په کارونو کې فایده نه ښکاری نو دی هغه بد غړي حق ته نه کینی نه حق محفل کې ځان سي بسم الله الرحمن الرحیم ولا نكلف نفسا الا وسعها منګه ازمایش کې نه چو منګه امتحان کې نه چو اس یو انسان خو چې څومره طاقتي ولدينا کتاب من سر د دې عمل نامې دي ينطق بالحق چې رښتیا وینه کوي وهم لا يظلمون چا سره بزیاتی و نکلی شي والقلوبهم في عمره بلکې دې زونه پریشان دي من هذا د الله د احکاماتنا ولهم اعمال من دون ذلك او د دې اعمال نیک ندي وهم لها عاملون چې دی کوي حتى اذا اخذنا مترفيهم دردي چگیر کومګه غټان دي بالعذاب بعذاب کی اذا هم يجرون بیا فریاد کوي لا تجروا اليوم ان فریاد مکوي انکم منا لا تنصرون تاسو سره زموږ د طرف نه مددونه کړی شي قد كانت آیات تطلع علیکم موږ تاسو باندې خپل احکامات لوستل فکنتم على اعقابکم تنکسون تاسو بنا اوریدل مخالفت بم کو
مستكبرین پشا بتختی دی به ثامرا ځان به مشغولو تهجرون د محفل نه بپاسې دی افلم یدبر القول ای تاسو سوچ فکر نه کوي په خبره کې ام جاءهم یا راغلی دی تاسو ته ما لم یأت اباهم الاولین هغه څه چې تاسو پلار نیکه نو راغلی ام لم يعرفوا رسولهم یا تاسو د خپل پیغمبر نه پیژنې به هم له منکرون ناشنا یې غړې ام یقولون به جننا یا تاسو وایي چې بده پیریان دي بل جاءهم بالحق بلکې دا پیغمبر په حق کتاب سره راغلی دی واکثرهم للحق کارهون واکثر د خلکو نه حق بد ګڼي